نو دا مې ته د الله مبارک خبره کوله دا د مقطعات قرآنیو نه دي د دې په معنا باندې سیوا الله نه څوک نه پوهېږي حقیقي معنا یې الله ته معلومه ده البته عبدالله بن عباس وویل زه پرې پوهېږم او دا قرآن کې وایي پر اشر ته تشریح کوما چې والراسخون فی العلم یقولون آمنا بالله متشابهات د قرآن هغه دي متشابهات د قرآن چې په هغې باندې الله نه علاوه بل څوک نه پوهېږي او والراسخون فی العلم کې هلته څوک وقف کوي نو هغې وایي چې تش الله پرې پوهېږي او څوک دلته وقف نه کوي نو هغې وایي دا پرې تش نه پوهېږي بلکې راسخین فی العلم پرې هم پوهېږي عبدالله بن عباس وویلي زوم پې پوهېږم زوم پې پوهېږم عباس وویلي چې عجیب معنی الله او د میم د لام معنا چې کوم دی نو محمد دی د لام معنا جبريل دی د میم معنا محمد دا معنا چې دا کتاب د سره راغلی د الله تر طرف نه په وسیله د محمد جبريل باندې محمد عليه السلام او زموږ د استادانو په سلسله کې مولانا سیندی تیر شوی دی هغه هم طالبانو ته زبې پوهېږم نو بیا طالبانو ورسته پوس بل منته معنا طالبان خو زوروري کوي هغه ځکه کولای نه شم ویل راځي هغه دا څنګه چې درځي ویلې نشم ویلا زه به پوهېږم خو ویلې نشم نو کور ته لاړ ګوړې راوړه طالبانو باندې ګوړه تقسیم کړه ویې وکړه هلکه ګوړه وخوړله ویل خوږله ویل دې خوږله سونه خوږله طالبان کې ویل وایي که نه سونه خوږله ویل چې خوږله ویلې نشم چې سونه خوږله پوهېږي ولې باندې ویل دغه څه زه پوهېږم خو ویلې نشم نو معنا دا شو چې څوک پرې نه پوهېږي معنا دا ده چې د دې کومه حقیقي معنا ده نو الله تعالی پرې پوهېږي د متشابهات او دا دې مقطعات قرآنیه د قبیلې د متشابهات او نور علماء د دې ګڼې وجې دي په دې کې د ابجدو په حساب کې زمانو ته اشاره ورور نو زمانه کې اسلام غالب کیږي ذالک الکتاب دا عظیم الشان کتاب لا ریب فیه شک نشته پدې ذالک اسم اشاره ده او دا بعید د پاره راځي او قران زما استاد مخې ته او قران یو هغه کتاب نو دا د عربی په ګرامر کې یو علم د کتاب علم معانی ولا پای کې دا خبره ذکر ده چې کله کله یو شی وتا د نزدیک مرتبه دونه چې اسمان ته رسیدلی نو تا هغې ته هغه اشاره استعمالولی شي کوم چې بعید دپاره نو قرآن خو زما استاد اصلو کړی خو د قرآن مرتبه د عرش معلی نه اوچته کړی نو ذالک الکتاب دا هغه کتاب د مرتبې په لحاظ سره چې د هر څه دپاسه دی لا ریب فیه شک نشته په دې کې دا د شک او د شبهې قابل نه دی نو خلک خو پکې کوي نو موږ داسې نه ویلي چې خلک پکې شک نه کوي موږ دا کتاب قابل شک نه دی اوس که چا ذهن کوږي او خو به خامخا شکونه کوي و یو سړی چې د بازار ته تللی نو د دې عینونو هغه دوکاندار راغلی چې هغه عینې خرڅوي خلک یې پکې مخ نو هغه د خوله کږه وه چې خولې کږه وه نو هغه به ورته عینه راویسته نو بیا کول دا یار دای نه خلک کړه ابا کې خو بل به راغلی چې سړی کو ته دکاندار دا خلک کړه اگر نه کړه دا ورته خلک کړه ته گزار نو قران چې چا ذهنونه درستی هغه قران کې شک نه کوي د چا ذهن چې دا سړی د خپل پشان کوک دی اب خام قران کې شک کوي او دا معنا چې لارې وپی شک نشته پدې کې چې منزل من الله دی الله طرف راغلی او دا فيه هدى للمتقين دلته که تاسو خیال کړئ نو لارې ور پاسه جیم دی او په جیم باندې بیا سواد لام او رسید دغه نه یې راټاو کړی شته او درې ټکي په پاسه دي او د فيه شاته بیا جیم دی او د پاسه به درې ټکي دي دا د قران په اصطلاحاتو کې معانقه وي معانقه دې ته چې سړی چا سره د خپل غړی داسې ملاوي دې ته معانقه وي
نو د دې معنا دا ده چې دا فيه داسې لفظ دی چې دې ته د لارې په فيه ته راوبولي نو هغه سم غړی معنا ملاوي معنا یې ټیک ده او کله دا وقف کی په لا ریب او فيه هدى للمتقين وایي معنا یې درست ده نو دا فيه د لارې په فيه سره لارې بس لګي معنا یې درست ده د هدن سره لګي معنا یې درست ده دا یې د مونکي معنا دا ځکه راځي هدى للمتقين دا قرآن ہدایت تے دے پارا دے پرہیزگار ہدایت مصدر دے معنی دا راہ نمودن یا کدا شکل معنی کہ دلالت موصلت الى المطلوب معتزلے دا ترجمہ کئی کتابوں کے منطالبان توائی شرطازیب کی وقت توائی اور دا اشاعر ترجمہ دا دلالت على ما يوصل الى المطلوب خونه کول په غلار باندې چې غلار په تا مطلب تر رسي او معتزله و چې دلالت الموصله دا دلالت په خپل تر رسي مطلب تر بهرحال قران هدایت کې متقین ته دې غیر متقین ته وسوک کوي نو قران مدې معنا دا ده چې قران هدایت متقین قبلې کئی ټول دنیا ته او قبلې سوک عمل به سوک کوي متقین او پرهیزګار او متقین جمع د متقی دا او متقی تقوا نه دی او تقوا پرهیزګاری ته مونږ وایو او لکه باندې د معنا دا ده چې فعل الطاعات و ترک المنکرات نیکی کول او د بدونه ډډه کول دا تقوا ده نور تقوا ځان له سوخترشت او ځان له جامې دي او ځان له پوزیشن دی بیګه پرې باندې تقوا په حقیقت کې د الله نه یری ته وایي چې په دې لړ کې د خدای نه وایي سوچتاو کنه خود ګناه نه کوي تارم خوري نه کوي تغیبتونه نه کوي ته مسلمانانو ته تکلیف نه ورکوي ته ګاونډیانو ته تکلیف نه ورکوي دا تقوا دا پرهیزګاری او علما دا شوایي چې تقوا اصل کې یو کیفیت او قوت دی چې الله یې مؤمن زنانه یا د مؤمن سړي په دماغ کې پیدا کړي او دا کیفیت او قوت په وجه باندې د نیکو سره دلچسپي او مینه او د بدونې نفرت اوس موږ په دې باندې ځان تلو زمونږ د بدو سره دلچسپي ده کړې نیکو سره ده که زمونږ د نیکو د نیکانو سره دلچسپي دا پته ولګي زمونږ متقین یو او که زمونږ د په ځای باندې د بد عملو بد چلنو او د بيدینو سره مینه او محبت او جوکاو دی نو بیا تقوا مونږ خالي د تقوا غني معنا غالي خو بهترینه معنا یې غلا چې قران په خپل کوي په خپل دا الذين يؤمنون بالغيب متقیان هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې ایمان وروړي په پناه سيزونو باندې د غیب نه مراد اگر چې موت نه پنهان دي او الله عالم الغیب والشهاده د غیب معنا دا ده چې هغه په بداحت د عقل نه معلومي هغه په خواص او ظاهري او باندې نه معلومي خواص ظاهریه الله پاک د انسان ته یو قوت ورکړی دی هغه قوت دا دی چې د پوزه کې ورته دننه داسې دوه نری غوندې غوښې راکوشلي دي په هغې پورې یو قوت الله نښلولی ته قوت شامو ښایسته بوی او بد بوی ته په هغې معلوموي او یو بل قوت دی چې الله په دې ژبه خور کړی دی په دې ژبه باندې یو نری غوندې جال دی د هغې لاندې یو قوت دی هغې ته قوت ذایقه وایي نو تریخ او خوږ او تروش او دا تاسو په هغې معلوموئ او یو بل قوت دی هغې ته قوت سامعه وایي دې غوږونو کې دننه دا پردې نه شاته یو قوت الله کېنولی دی هغې ته قوت سامعه وایي په هغې ته اوازونه اوري اوازونه
او یو د قوت سامعه دې کې مجموع النور ورته وي دلته میټر دی د دې طرف نه مرګ راغلی دی او دې طرف نه مرګ راغلی دی او دا یاداشي دي په یو بل وړي دي یو یاداشي دي خو مجموع النور هغه میټر ته دواړه راځي او دا غینه به یو سترګې ته راغلی او بل سترګې ته راغلی او دا اصل د دماغ نه راوړل شي په دغه مجموع النور کې الله یو قوت یې خېره ایتا قوت باشره او په ټول بدن باندې الله یو جال خور کړی او دا اعلان دی الله یو قوت کې نورې ایتا قوت لامسو غیب دې ته وایي چې په بداحت دا کله معلومیږي په قوت او قوت 500 ظاهری او باندې معلومیږي دې ته وایي غیب لکه قیامت موږ نه غیب دی موږ یې منو الله موږ نه دی لیدلی موږ یې منو جنت هم نه دی لیدلی دوزخ هم نه دی لیدلی موږ یې منو فرشتي او پیریان هم نه دی لیدلی موږ یې منو دا ټول دې ته ایمان بالغیب دی دهریان وایي موږ الله دی نو موږ یې نه منو نالکه موال ته د کوئی ځان تاسو نه راته پوښ کومه چې ذره اټمی ذره چې تاسو وایي د اټمی ذره معنا دی دا کوي چې په دوربین نه راځي په نظر او په خوربین باندې هم نه راځي او دا شته او دا یو نه ډیری دی او دا یو بل څه دی کې یو قوت نه سازي حالانکه ذره مخلوق دی نو ذره مخلوق نه یو مني او الله خالق دی نینی نو نه مني نو یو خیبت او بانی بیسیار دا په حقیقت کې د خدای نه منکر ذکر خبره کوي دا خدای غر کړ دا هریان خدای غر کړ خدا نور دې مور سره خدای غر کړ ويقيمون الصلاه او همیشه در ایمان زلرا اقامت او درول ته وایي نماز او درای نماز او درول معنا ده چې جامع پاکي او دس په صحیح طریقه منځ په جماعت کې منځ با جماعت منځ پورا خشوع سره رکوع برابر سجده برابر قوم برابر سجده برابر جلسه برابر دي ته وایي اقامت الصلاه صحابه مبارکي عبد الله بن مسعود یو د حدیث ته راغلی او ټکی ویم چې صحابه څنګه خلقو به تکلف خلقو د لوی علم خاوندان او اختارهم الله بصحبه نبيه خدای د خپل پیغمبر د مرګرتیا لپاره راټول کړي ولی اقامت دینه او د خپل دین د قائمولو لپاره راټول کړي چې دا پیغمبر دا دین په خپل درې صحابه به مرسته کوي او وکړه او په اعلی پیمانه وکړه او پیغمبر خدا او صحابه دین قائم کو او زموږ د بیکار نو اعلان نه پرې وکړه اوس کفر راځي په ټول دنیا باندې د کفر غلبه په ټول دنیا باندې ويقيمون الصلاه صلاه حدیث کې عماد الدین ورته ویل شي عماد الدین حدیث کې ورته دته د الله سره میټینګ او جرګه ورته ویل شي او حضرت عمر با خپل خط خپل خطوط کې چې ولایتونو ته لیکلو داسې به ولیکو چې ان اهم امورکم عندي الصلاه د حمد صلاه رسول الله وی خبره هر والد او گورنر ته لیکلا چې ستا په ټولو کارونو کې اهم کار زما په نزداده چې په خپل ولایت کې به د اقامت الصلاه په مثبت آیت او قران کې مله ویلي دي الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه وآتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور د اسلامي حکومت څلور فرض بیان کړی چې اسلامي حکومت په څلور فرض ادا کوي ادا الذين ان مكناهم في الارض کسان چې موږ تمکین او قابو سلطنت حکومت په کوپاز مکه کې ورو دای معنا ده نو اقاموا الصلاه او به کار به اقامت الصلاه واتوا الزکات نظام زکات پکای وي وامروا بالمعروف امر بالمعروف نظام پکای وي ونهوا عن المنکر او د نهي عن المنکر نظام پکای وي دا اسلامي حکومت فرایض دي نو بیا باندې اسلامي حکومت ته دون راحتي او دا باچا به او دا خلیفہ به پر راحت کی ومما رزقناهم ينفقون
او بعضې د هغې مال نه چې موږ ورته ورکړي دي خرج کوي په لاره د خیر کې مما کې من د تبعیض دپاره دی الله ما او تا نه ټول مال نه غواړي دې قرآن کې راغلي دي الله وایي که زه نه ټول مال وغواړم بخل به وکوي سورې محمد کې به راشي نو بیا به ستاسو دا مزه نه وي بعضې غواړي او وایي ما دله درکړي د هغې نه اما چې له څه درکړی دی د هغې نه څه زما لار کې خرج کړه او ينفقون معنا دا ينفقون فی سبیل الخیر د نیکۍ په لار کې خپل مال او دولت خرج کړي د نوم او ناموس نه د خلکو د ګمراه کولو لپاره نه د خلکو د بېلارې کولو لپاره نه په لارو د خیر کې جمهور علما وایي چې تمام صدقات ته مراد که نفلی صدقات دي او که واجبي صدقات دي او که فرضي صدقات دي ټول دلالي دي عبدالله بن عباس نعم ترجمان القرآن ترجمه کوي مراد ته زکات دي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك او متقیان هغه کسان دي چې ایمان راوړي په کتاب چې تا ته نازل شوی دی چې تا ته نازل شوی دی هغه ایمان یعنی قرآن وما او باغ اسماني کتابونو انزل من قبلكم چې نازل شوي دي مخکې ستانه یعنی معنا دا ده متقی هغه کامل مؤمن دی چې قرآن ومني او تورات او انجیل او زبور او ټول اسماني کتابونه مني د ټول اسماني کتابونو د منلو معنا دا ده د قرآن راتلو وروستو دا د خپل زمانې لپاره هدایت نامې دي او د خپل زمانې لپاره کارآمد کتابونه پیغمبرانو پیش کړي د هغې په وجه خلک جنتي سازېدل او جهنمیان به سازېدل د قرآن د راتلو وروستو دا خبره ختمه شوه د قرآن د راتلو وروستو تورات انجیل او زبور ټول منسوخ شو اوس د قرآن په موجودګۍ کې د هغې تلاوت جایز نه دی د قرآن په موجودګۍ کې په هغې باندې فیصلې جایز نه دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل د تورات پاڼې وې د نبي علیه السلام مجلس کې وې د مخکې نه لوستونکی و رسول الله غوسه په دې باندې ابوبکر ورته وایي سکرتک الصواکل یا عمر بوری ښځې در باندې وجاړې عمره مړ شي اما ترى ما بوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صاحب مبارک ته ګوري دې غوسې ته چې عمر صاحب وکړه زری خبره دا کړه او رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسول النبی دا چې درې ځله مقرر ویلي پیغمبر خدا غوسه سوال او ویل چې مرګرو ما تاسو د دین راوړل چې تور شپې سپینې په ورځ په شان روښانه زما خیال تاسو د شک پر خپل کتاب کې کوي لکه څنګه چې يهودو او نصاراو په خپل کتابونو کې شک کړی تاسو مو کوي اسه ته سوچ وکړه آسمانی کتاب تورات عظیم کتاب دی موسی علیہ السلام کو العظم پیغمبر الله ورکړی پیغمبر خدا قرآن په موجودګۍ کې تلاوت وکړه نو د قرآن په موجودګۍ کې د بل کتاب د لوستلو سمانه ده چې ته به تلاوت او ته په کې ایمان اما احادیث او دغه کتابونه د قرآن تشریح ده اما فقه اسلامی د قرآن او سنت تشریح ده دې نه ځان نه دي او دا نور عالی علوم دا دې د ذکرولو لپاره نه وایي عالی علوم دې ذکرولو مقصود دی اصلی او اصل الاصیل قرآن دی احادیث دې تشریح او فقه اسلامی د قرآن او سنت دواړو تشریح ده دا چا خپل ځای دی ځان ول سم نه سم چې وس نه مانه نه مانم په ډیرای بم نه کینی چې شی نه مانه وبالآخرة هم یوقنون او دای پنځم صفت ته د متقیان کامل مؤمنانو او خالص په آخرت هم دی یقین ته ای خالص په آخرت باندې یقین معنا ده چې کفار لکه يهود او نصارا مني قیامت يهود وای
چې قیامت شته جنت او دوزخ شته خو موږ باندې یو څو ورځو لپاره بوځي جهنم ته څو اووه ورځې وایي دنیا اووه زره کاله ژوند دی نو موږ به د هر زر کالو په عوض کې یوې ورځې له بوځي جهنم ته نو اووه ورځې چې وشي نو بیا به موږ ته چوټي میلاو شي ځای جنت څنګه ښایسته خبره ځان ساده کړې ده دا تورات کې دي موسی علیه السلام ویلي نه نه جي بس موږ وایو ځان دي وایو لکه عبدالتیان چې تر ځان خبره کوي کله وایي چې زمونږ پلارانو د سکي عبارت څلوېښت ورځې کړی نو څلوېښت ورځو لپاره مونږ ورسئ جهنم ته ور واچوي بیا و چې څلوېښت ورځې چوټي به میلاو شي جنت ته نبی صلی الله علیه وسلم ته په خیبر کې خیبر فتح چې وشوه نو یو یهودانو ډوډۍ وکړه پیغمبر خدا ګډې اعلان کو پای کې زهر واچوه نبی علیہ السلام ته لږ معمولي خوړلې وه بعض صحابه هم خوړلې وه جبريل راغی چې نور وخوري کې زهر وایي چې دې کې خو زهر دی نبی علیہ السلام یهود راوغوښتل ویل دا صورت ستاسو پلار څوک دی هغې ورته یو غلط وښود دغه چپ شوی دروغجن پلار یې ستاسو پلار نو بیا ورته وویلې خیر خو په آخر کې ورته ویل چې په دې کې تاسو زهر اچولي ویله دا ولې چې مونږ ویل که د خدای پیغمبر یې نو بس تا ته به ضرر در نه کي او تا ته به خبر در کي او که پیغمبر نه نو بس دغه به ده مونږ به نسلام شو بهرحال ما دا خبره کوله چې تاسو دې ته لږ سوچ وکئ د یهودو د کارکردګۍ ته او دې خبرې ته چې هغوی څه نه کول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات کولو لپاره نو خبره دا ده چې هسې دا د مادې لپاره دا وویله چې نبي علیه السلام ویل جهنمیان به څوکي په دې حدیث کې دا لفظ دی جهنمیان به څوکي ویل چې موږ به یو خو د یو څو ورځو لپاره بیا موږ راوځو بیا به تاسو ورځئ نبی علیہ السلام ویل کرشی یهود کرشی کو جهنم کې تاسو به یې موږ تاسو به ځای نه درځو دا دې ویلي نو دوی قیامت باندې خود سي مني او پیغمبر خو ګمراه دي کړه هغه وایي عیسی علیہ السلام موږ نه ځان کې قرباني کړې دي یهود په ځای باندې جوړې دي الته ول جهنم لار کې ولاړ یو یهود دغه انګريزان دې جنت ته ځي ما تاسو نه ځان قرباني کړه هغه قیامت باندې خدا خو مدد دي کړه دا څه خلک شته دي چې قیامت باندې اته اهل تناسخ وایي کتابونه کې و یو سړی په یو بدن کې ګناهونه کوي غلا کوي زنا کوي جواری کوي شراب نوشي کوي پحاکی او اوریانی کوي دا روح د دین الله دوباسي او خنزیر کې ورکی یو سپی کې ورکی په ګیدړ کې ولا ورته کې دا جهنم شو او یو سړی په دې بدن کې خخ کارونه کوي دا بدن دې د الله تعالی واسه په یو خسته صورت کې ولا ورکی دا جنت دا د یونان فلسفیانو دا مسلک دی آخرت زمانه هغه آخرت دغه ته وایي یا دا روح په یو سپی کې ولا دنده کې نو جهنم شو او یا ولا په خسته صورت کې دنده کې جنت شو دا په حقیقت کې نه منل دي ځکه وایي او بل آخرت خالص په آخرت باندې هم یقینون د دې مؤمنانو متقین نو مؤمن کامل دی ته وایي چې په غیب ایمان راوړي یو موږ زودري څنګه د موږ د کولو حق لري موږ کوي او باز د ایمان نه چې موږ ته ورکړې په لار خیر خرج کوي او په تمام آسماني کتابو سره د قران نه ایمان راوړي او آخرت په صحیح معنی غاړي کې مني دا متقی دادی متقیان اوس چې دا لار چا خپل کړو کامل مؤمن سار شو الله مو د دنیا کې څور کوي او آخرت کې وته څور کوي نو دنیا کې انعام داله چې ټول عمر په هدایت گمراه بنشي او په آخرت کې انعام داله چې کامیابی ورته الله تعالی ورکړي اولئک علی هدى من ربهم اولئک اسم اشاره ده
खुदा खालिस ज़वात तो इशारा नहीं, ज़वात मअ सिफ़ात। उलाइका दा मुत्तकियान ची मौसूफ दी पिंजू सिफतुन बांदे अला हुदम मिर रब्बिहिम दी वही पसमलार द जानिब दस्पल रबना। माना दादा चेदे मिसाल द आगे आसमानी द सो सड़ी ची वागी पलासुन की क्लकी निवली और परिकाबुन की खपे क्लकी वरकड़ी और द आसी को पूरा काबू की रास्ते द कसीदा मोमिन कामिल दा हिदायत द मरकब दे दा स्वलीदा दा सर्विस दे पेसोर दे और वागी पलास की दी स्टेरिंग की पलास की दे और ब्रेक पालिश पैसे दे शर्त बदेर दीना उन्होंने मर्ग बे पहिदायत बानिराश वो उलाइका और दा कसान मौसूफ पर सिफतुन बानी हुमुल मुफ्लिहून उम्दी कामयाब दी दुनिया व आखिरत की और कामयाबी दी तो वही फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। सोच दो और नो विस्तेशो और जन्नत वर्दन नकरेशो दे कामयाब। दुआ को अल्लाह कुरान पासरा लताई को तर्जुमा मुबारक को बंदे दे सरसरा अल्लाह के कामिल मुकम्मल अमल को तौफीक। कुरानी निज़ाम शरीयत निज़ाम पर तमाम जिहाद के खास तौर पर पाकिस्तान के राज ये रसूखा की कामयाबी सुख मुखालफत की हिदायत और तौहीद तो बदकिस्मत के दबाई अल्लाह रसूल को हलाल बना रहम की खातिमा नबूवत को ईमान की दादर चबो शुरू करे अल्लाह लेकिन मुमकिन इलाहियत पैदा की इखलास पैदा की खुदा हमारा तो सही हुए ना तौफीक राखी और हमारी मरगोला खुदा तो सही और दिलो ना अमल पर तवज्जो तौफीक होती खुदा ये कुरान के जरिए बनी अल्लाह हमारा पाकिस्तान महफूज व मामून की लाखों मुसीबत चढ़ा दे अल्लाह ने मंगा खास कर इस्लाम को अल्लाह ने इखलास की खुदा पाक कम पसंद के सजा के रास्ता का दे हमंगा ददर जालिमान सर महला है ददर दीन और कुरान दुश्मनानों और पैगंबर दुश्मनानों शरीयत दुश्मनानों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान ही मुसलमान दुनिया का कोना कोना के अल्लाह ने हिफाजत की और पाकिस्तान नाला पूरा दा मुसीबत और दा हेबत और दा यरा परेशानी दा जमन नजर की और जमन रहमत मुस्तहकम की खुदा मंगर कुफार दे इख्तियार इखलास की तो कुफार दे जुल्म इखलास की अल्लाह जमन कुल को हालत बना रहम की सोना जमन मुर्दगान दी अल्लाह कुल बखी सोना मुसलमानों बीमारान दी अल्लाह को शिफा का इलाज दवा की अल्लाह जमन कुल को हालत बना रहम की खातिमा